زه د جمعیت طلبه اسلام د ضلع چارسدي صدر جناب نور الحق صاحب زه ټولو ملګرو ته د جمعیت طلبه اسلام چې څومره کارکنان دي هغوی ته زه د خپل پلیټفارم نه دا اپیل کوم چې هغوی انشاءالله العزیز سبا له د جمعې مون نه پس هغوی ضلعي هیډ کوارټر ته چارسدي ته ځان راورسوي او ټول ملګري دې په دې احتجاج کې شریک شي ځکه د شیخ صاحب د شهادت د ټولو دپاره د خفګان خبره ده. نو موږ د حکومت وقت نه دا مطالبه کوو چې زر در زره د شیخ صاحب کم قاتلان دا گرفتار کړی شي. نو د دې خلاف مونږ ان شاء الله العزیز سبا له مونږ د جمعې مون نه پس احتجاج دی ټول د جمعیت طلبه اسلام کارکنانو ته درخواست دی چې هغه چارسدي ته ځان راورسوي او په دې احتجاجي اجلاس کې او په دې احتجاج کې شرکت وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه قاری منصور د جمعیت طلبه اسلام جنرال سیکرټري چارسدي. چونکې د شیخ صاحب شهادت د ټول عالمی سطح باندې او ملکی سطح باندې بیا په کې پی کې او بیا خصوصا زمونږ په ضلع چارسده کې دا یو ډېره لوی عظیمه سانحه ده او د ټولو نه ډومبې خو زه وایم چې موږ سره یو خانداني هم نسبت دی. ډومبنۍ زمونږ شیخ حسن جان صاحب چونکې زما نیکه دی هغوی هم شهید شو بیا چې کوم دی نو په دې زما ترور ده او دیم شهید شو. نو مونږ چې کوم دی نو خانداني د دې شهادت چې کوم دی نو عادت یو او د دې نه مونږ یریږو نه. دا ظالمان او دا چې کوم دین دی دا خلک نه پریدي دا علما چې کوم د دین خدمت کوي شپه ورځ چې کوم د دین رڼاګانې خوري د حدیثو درسونو ته ناستي بې ګناه چې کوم دین علما چې کوم دین هغوی د چا سره ذاتیات نشته هغوی چې کوم دین دی دونه په دردۍ سره شهید کړي. د دې په حوالې سره سبا چې کوم دین مرکزي قیادت زموږ د جمعیت علما اسلام هغه چې کوم دین په ټول ملک کې هغوی د ملګیر احتجاج اعلان کړی دی. په هغې سره زموږ د جمعیت طلبه اسلام او جمعیت علما اسلام او عامو عوام الناس او کارکنانو ته چې هغه هرې پارټۍ والا دي هغوی ته زموږ دا اپیل دی چې د شیخ صاحب په حق کې روزی دا یو سیاسي جلسه نه ده نه د چا ذاتیات شته نه د چا ذاتي مقصد شته دا صرف د شیخ صاحب دپاره روزی چې د ده قاتلان معلوم شي او هغه یو کیفر کردار ته موږ ورسو او د حکومت نه د ریاستي ادارو نه د اسټبلیشمنټ نه او څونه چې ایجنسۍ دي د هغې نه زموږ دا یوه مطالبه ده چې قاتل دې موږ ته په دې چارسده کې چې کوم دی نو دا ځوړند کړي شو د عوامو په مخ کې دي چې کوم دی هغه ته انجام ته ورسوي هله به خلکو ته پته ولګي چې کوم دی دا ظالمان دا علما څنګه قتلوي. بسم الله الرحمن الرحیم. د دې د شاته د چا لاس دی دا کار دا کس را پیدا کول دا خو د ریاستي ادارو کار دی. کوم چې زموږ ریاستي ادارې دي دا د هغې ذمهواري ده د حکومت ذمهواري ده چې د دې د شاته کوم نیټورک دی کوم خلک دي چې هغه علما ټارګېټ کوي د هغې را پیدا کول او د هغې راویستل دا د هغوی کار دی. او باقي سبا د احتجاج خبره ده نو جمعیت علما اسلام د مرکز د طرفه دا حکم دی چې ټول ملک کې به احتجاجي قیادت به علما کوي خو ورسره زما د دې نورو ټولو پاټونو دا درخواست دی چې دا د علما او د دین خبره ده د عالمانو خبره ده پکار دا ده چې موږ سره ټول روزي ځکه چې کله په دوی باندې خفګان راشي په دوی باندې څه حادثه راشي نو زه عالم زموږ جمعیت علما اسلام ورسره ولاړي او چې کله په موږ باندې خپله راشي په علماو راشي نو بیا اکثر دوی زموږ نه رستو کیږي. نو جمعیت طلبه اسلام د طرف نم چې کوم دی سبا ټول ملک کې د ملګیر احتجاج اعلان دی جمعیت علما اسلام د حکم د لاندې ټول به ضلعي هیډ کوارټرو کې چې کوم دی انشاءالله احتجاجي مظاهرې وي او په 14 مای به حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب په کراچۍ کې بیا د دې فیصله کوي چې آینده به زموږ لایحه عمل د دې باره کې صحیح. نو انشاءالله زما ټولو عوامو ته او ټولو طلباو ته ټولو سټوډنټانو ته زموږ عوامو ټولو ته زما دا اپیل دی درخواست دی چې انشاءالله سبا موږ سره روزي د علماو دا مټې مضبوطې کوي.